را روانې 48 غنټې ډېرې اهمې دي. د انډیا او د پاکستان حالات کشیده دي، حالات ډېر خرابېدو طرف ته روان دي. بل طرف ته زمونږ د پاکستان ادارې او د پاکستان فوج هغه هم های الرټ مکمل بالکل برفور په تیاری باندې دی. د هر قسم د جوابي کاروایی کولو بالکل مکمل تیار دی. زمونږ د خپل ملک نه هر قسم ګیله شته، هر قسم ظلم جبر ستم را سره کړی، پښتون سره ډېر ظلم کړی، خپلو ادارو را سره کړی. خو چې خبره د پاکستان او د انډیا بیا د مسلمان او د هندو راله، نو موږ به د خپل ملک سره ولاړ یو، د خپلو ادارو سره، د خپل فوج سره، د خپل پولیس سره، د خپل عوام سره. موږ ټول په یو پیج باندې یو. انډیا ته هر قسم جوابي کاروایی کول ته موږ مسلمانان مکمل تیار یو. هر قسم کاروایی چې راله انشاءالله موږ د خپلو ادارو شانه به شانه ولاړ یو. زموږ ادارې به مخکې موږ ورپسې ولاړ یو. الحمدلله موږ په خپل ملک باندې، په خپل اسلام باندې، په خپل ایمان باندې ډېر کمزور ایمان دی. زموږ د ملک په موږ سره هر قسم ظلم کړی دی د پښتنو سره، او موږ د خپل ملک سره ولاړ یو. دې باندې زموږ 3 نسلونه تیر شو. موږ پکې بچي دي، زموږ پکې چې کوم دی نو ماشومان دي، زمونږ کورونه دي، زمونږ ځمکې دي، زمونږ جایدادونه دي پکې. نو هیڅ کله هم موږ د خپل ملک د خپل وطن بد نه غواړو. ظلم او جبر را سره شوی دی، هغه به د هغه خلکو سره ګورو، حساب به ترې نه غواړو. چې دلته خبره د انډیا سره راله او موږ د خپل ملک سره ولاړ یو، د خپلو ادارو سره.